أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دا مونږه پرون د مختلفو صحاح ستو او د نورو احادیثو د کتابونو د هغې د جمع کوونکو حالات ویلي و د هغې تعارف هم کړی. د ننني سبق کې تاسو دې ته ګورئ چې دی اوس د دې کتاب د ترتیب طریقه ښیي چې ما دا کتاب په څه طریقه باندې جوړ کړی دی. نو وایي چې وإني اذا نسبت الحدیث، دا تاسو فکر کړئ مخکې چې دا کوم ویل امام بخاري، امام نسائی، امام ابن ماجه، امام ابو داود، امام ترمذی، امام مالک رحمت الله علیه مجمعین، دا ټول چې دي الله دې په ټولو باندې ورحمیږي. او بیا دا کوم چې استاد د دې صاحب مشکات دی هغه دی وی دا کتاب والا چې را چا دا کتاب جوړ کړی دی، را نقل کړی دی او بیا د هغې اضافه او ترمیم یې پکې کړی دی. هغه وی انی اذا نسبت الحدیث، انی ذا اذا کله چې نسبتو زه نسبت وکم الحدیث د حدیث الیهم دوی ته، نو چې زه دومره ووایم چې دا امام بخاري لیکلی دا پوره ده. ولې؟ کأني زما په دومره یقین دی لکه چې اسندتو ما دا نسبت کړی الی النبي صلی الله علیه و آله وسلم، نبی صلی الله علیه وسلم ته. لکه څنګه چې یو سړی داسې ووایي چې دا حدیث ما د فلاني نه، هغه بیا د فلاني نه، هغه د فلاني نه اورېدلی او دا سند پیغمبر ته ورسوي. نو زه چې امام بخاري باندې حواله ورکړم، په امام مسلم حواله ورکړم، امام دارقطني او دا ټول چې یاد کړه، دا وایي دا ما ته داسې ده لکه ما چې براه راست د حدیث سند پیغمبر علیه السلام ته رسولی. ولې؟ وایي لأنهم ځکه چې دوی قد فرغو دي فارغ شوي دي منه د دې اسناد نه، دا کوم اسناد چې و د دې نه دی خو فارغ شوي و. هو اغنونا منګې بې پروا کړي و عنه د دې سند نه. بیا وایي وسردت الکتبه یا کتابه، ما دا کتاب چې دی نو دا ما په هغه ترتیب ولیکو. وسردت ومې چلاو الکتاب دا کتاب والابواب او د دې دا بابونه کما څنګه چې سردها چلولی و دا دغه کتاب والا مخکینی مصباح السنه. دی بیا وایي واقتفیتو زه بیا روان شوم. اقتفا قفا سټ ته وایي، اقتفا مطلب د بل په سټ پسې تلل، یعنې د هغه تابعداري مې وکړه. واقتفیتو یعنې اتبعتو اثره یا اثره، اثر وایي قدم ته، اثر مطلب رسته. نو واقتفیتو اثره زه په ده پسې رسته روان شوم چې هغه څنګه لیکلي و هغه شانې مې بیرته جمع کړه، ما د خپل طرف نه وړاندې کړي رسته کړي نه دي. نو واقتفیتو اثره یا واقتفیتو اثره زه روان شوم په هغې پسې رسته پیها په هغې کې. وقسمتو او ما تقسیم کو کل باب هر باب غالبا علی فصول ثلاثه په درې فصلونو باندې. اولها اولنی فصل په باب کې ما هغې اخرجه الشیخان چې د هغې دا حدیث دا شیخانو دوو شیخانو نقل کړي. دوه شیخان نه مراد څوک دی؟ امام بخاري او بل امام مسلم. دې دواړو لوی شیوخو چې کوم حدیث نقل کړی نو امې نو اولها ما اخرجه الشیخان، اولنی فصل هغه دی چې کوم دواړو شیوخو نقل کړي دي هغه حدیث چې هغه یو او احدهما یا امام بخاري نقل کړی یا امام مسلم نقل کړی یا دواړو نقل کړی. نو د امام مسلم او د امام بخاري احادیث زه راوړم پس کې په اول فصل کې.
څنګه چې هغه مخکې کتاب والا مصباح السنه والا راوړو. واکتفیت بها او ما اکتفا کړی دا یعنی پورواله مې کړی دی په دقه احادیث نور اضافه او کمی مې پکې نه دی کړی. وان او کچرته اشترک فيه الغیر کچرته په دې کې شریک شي غیر د بل چا حدیث لعلو درجتهما د اوچتوالی د درجې داغې فی الروایت په روایت کې وی د امام مسلم او امام بخاری چې کم سند باندې د حدیث نقل کړي نو د دې د سند ته خلک غټه درجه ورکوي نو د دې د علو درجې په بنیاد باندې په روایت کې دا احادیث لمنګ بیل فصل دی چې هغه ته فصل اول وی. وثانیها او دویم فصل چې دی نو ما هغه احادیث دی اورده چې راوړي دي دغه احادیث غیره علاوه د دې دوونه چې هغه امام مسلم امام بخاری دی من الائمه المذکورین د دې مذکور یا ذکر کړی شو امامانو نه. په دې دویم نمبر فصل کې مونږ هغه احادیث راوړي دي کم چې د امام بخاری او د امام مسلم نه علاوه د نورو ذکر کړی شو محدثینو نقل کړي لکه ترمذی نسائی ابن ماجه ابو داود دې کې نقل شوی دي. والثالثها او دریم فصل د دې بابونو ما هغه دی اشتملا چې هغه مشتمل دی عن امان الباب د دې باب سره متعلقه حدیث دی من ملحقات د هغه ملحقنا مناسبت چې هغه مناسبي دا مناسبو نورو کتابونو کې چې کوم احادیث ذکر شوي دي نو دا غي نم سوم فصل جوړ کړی دی. دریم اولنی فصل کې کوم احادیث دي فصل اول کې کم احادیث دي چې یا چا ذکر کړي امام بخاری یا امام مسلم او په دویم کې کم دي چې ردین علاوه دي او په دریم کې دی وی چې ما کم راوړل دریم ما اضافه وکړه وی په دې کې په دې د دې باب سره متعلقه چې کوم احادیث د دین علاوه په نورو کتابونو کې او یا په دې کې ذکر خو چې ما پکې اضافه کړی د نوې په څه کې خو دي په دریم فصل کې خو دي یا څورته مع محافظه علی الشریطه سره د خیال ساتلو د شرایطو وان کان ماثورا اگر چې دا نقل کړی شوی دی عن السلف د پخوانونه والخلف او د رستنونه. ثم بیا انک تچی ما ته وی شاګرد ته وی انک ای مخاطبته ان فقط کستان ورکشي حدیثا یو حدیث پی بابن په یو باب کته په مصباح السنه کې یو حدیث او وس نشته نو دا مو وای چې ګنده ته ما حذف کړي خدا پکې بار بار راغله نو ماته یو ذکر کړی یو مته لری کړی نو په ذالک عن تکریر دا مې د تکرار د وجنه اسقطه زیسکما لری کوم وان وجدت اخر او کتا ولیدو بل بعضه متروکا بعض متروکو علی اختصاره سره د اختصارنا او مضموما یا مضموم یو د شوی الیه د دې سره تمامه په تماموالی کې نو په انداعی اهتمام نو د هغه اهتمام د وجنه اترکوه زه پرېږدم او الحقه او یې وسره لګوم مطلب دا چې کله کله د یو حدیث نه یو ټوکړه کټ کما د تکرار د وجنه او کله کله د سی وکما چې په یو بل حدیث کې د دې سره یو بل جمله ذکر شوی لکه دلته په دې حدیث کې راغلی و فی روایت فلان و فی روایت فلان د پلانی په روایت کې وسره دا جمله اضافي ده حدیث ذکر کې بیا وسوي په د پلانی په روایت کې وسره دا اضافه ده نو دا مې وسره زم کړه نو دی وایي چې وان عثرت او کته خبر شوی علی اختلاف په اختلاف کې فی الفصلین په دواړو فصلونو کې کته پکې وکړه چې په یو فصل کې یو شان حدیث دی او په بل کې دغه مخالف انداز باندې راغلی من ذکر غیر الشیخین د ذکر د غیر شیخان فی الاول په اولنی کې وذكرهما فی الثانی او دې مصنف ذکر کړی په فصل ثانی کې په اول حدیث کې په اول فصل کې یو شان راغلی په دویم فصل کې بل شان راغلی نو دا وی فعلم ته په دې پوه شه انی چې بعد تتبعی کتابی الجمع بین الصحیحین للحمیدی نو دا ما ډیر سوچ کړی خواري مې کړی تتبع مې کړی په کتاب چې هغه دغه امام بخاری دا کتاب یو حمیدی لیکلی دی او جامع الاصول نو دې دواړو په منځ کې جمع وکما دا را جمع کوم د جمع په وجه باندې بعد تتبعی رستا د تتبع زما کتابی چې دا کتاب دی الجمع بین الصحیحین زه د دواړو صحیحین چې کوم صحیح بخاری صحیح مسلم دی دا غي په منځ کې جمع وکمل الحمیدی د حمیدی په روایت باندې و جامع الاصول او د جامع الاصول په اعتماد باندې
اعتمدت علی صحیح الشیخین، نو زه په دې دوران کې بیا اعتماد کوم په هغه حدیث یا صحیح حدیث دی او د شیخین وي. شیخین مطلب امام بخاری امام مسلمی و متنهما وغی چې کوم الفاظ نقل کړي نو زه په هغې اعتماد کوم. وان رأيت اختلافا في نفس الحديث او ان رأيت كزوينما اختلافا اختلاف في نفس الحديث په متن د حدیث کې یعنی په نفس حدیث کې یعنی په متن د حدیث کې زه اختلاف وینم نو فذلك من تشعب طرق الاحاديث، نو دا بیا د احادیثو د مختلفو روایاتو انداز دی. ولعلی او کیدی شي مطلعتو زنیم خبر شي على تلك الروایت په دغه روایت، نو ما که یو ذکر کړی دا بل مې نه ذکر کړی، کیدی شي ما ته نه معلوم. التي اغسلکها الشیخ چې لیکلی و شیخ رضی الله عنه. وقلیلا ما او لږ غوندې تجدو چې ته مونې اقولو زه ویم ما وجدت هذه الروایه چې کله کله داسې ما کړي چې زه یم دا روایت ما ونه لیدو فی کتب الاصول په کتب د اصول کې، ووجدت خلافها او ما بیا موندل دې خلاف فیها په دې کې. فاذا وقفت علیه کله چې ته خبر شې په هغې باندې نو پنسب القصور الی القلة الیه، نو بیا د دې کموالي نسبت ما ته کوه. پنسب نو بیا نسبت کوه القصور د کموالی الی ما ته، بیا د ما متعلق وایه چې دا کمی زما دی. لقلت الدرایت د کم علمی په وجه باندې، زما د کم علمی که فرض که څه کمی پکې و نو دا کمی به رچایي دا به دا کتاب ولنی دا به زما یي. لا الی جناب الشیخ دا کمی به زما شیخ رفع الله قدره الله دې دا قدر اوچت کړي هغه ته به نسبت نه کوي. فی الدارین په دواړو دنیا او آخرت کې. حاشا لله من ذلک، د الله سره پناه غواړم د داسې کمی نه چې زما استاد ته څوک نسبت وکړي. رحم الله الله دې رحم وکړي من په هغه چا اذا وقف على ذلك کله چې ودرېږي دا په دې باندې نبهنا هغه موږ خبر کړي علیه په هغې، یعنې که په دې کتاب کې چېرته چاته پته ولګي چې موږ پکې څه غلطي کړې ده نو الله دې په هغه رحم وکړي دې ما ته ووایي چې دې کې دنه غلطي شوې ده. وارشدنا ودې ښیي موږ ته طریق الصواب سیده لار. ولم آل جهدا من التنفیر تنقیر، دی وی لم آل ما کمی نه دی کړی جهدن په کوشش کې، فی التنقیر په تنقید او په تفتیش کې، بقدر الوسع په قدر په اندازه د خپل وسع، والطاقت او طاقت. ونقلت ذلك او ما دا نقل کړی دی ذلك اختلاف کما څنګه چې وجدتو ما چې څنګه ما محسوس کړی اقشان مې لیکلی د ځان نه مې پکې څه نه دی لیکلی. وما اشار الیه رضی الله عنه او کم ته چې اشاره کړې ده زما استاد رضی الله عنه من غریب او ضعیف، که چېرته غریب حدیث دی یا ضعیف حدیث دی وغیرهما او د دې نه بل څه دی. بینت وجهه نو ما بیان کړی د هغې وجه چې دې ته ضعیف ولې وایي غریب ورته ولې وایي غالبا. وما لم یشر الیه او کم ته چې اشاره نه ده شوې د غریب او د ضعیف او د صحیح مما په هغه کې په الاصول چې په اصول کې دی. فقد قفیته فی ترکه نو ما دا خپل استاد اتباع کړې ده په پرېښودو کې، الا فی مواضع مگر په څو ځایونو کې مې نه ده کړې، لغرض د یوې وجې نه. وربما تجد مواضع او کله به ته بیا مونې څه ځایونه مهملة مهمل، وذلك حیث دا په هغه ځای کې لم اطلع چې زه نه یم خبر شوی علی روایت په یو روایت، فترکت البیاض نو ما هلتې خالي ځای پرېښی دی. نو که فإن عثرت که ته پې خبر شوې علیه په هغې نو فالحق هو وایي ما بعضې ځایونه خالي پرېښي ما پکې چې ما ته یې پته نه لګي چې دا ضعیف دی که غریب دی یا دا چې یار دا بخاري کې دی که ترمذي کې دی او ما پکې خالي دی پرېښی ځکه ما ته یې پته نشته نو هغه پکې ته ولیکه. احسن الله جزاءک الله دې تعالی ښایسته جزا درکړي. وسمیت الكتاب او ما کتاب لنوم ورکو بمشکات المصابیح په مشکات المصابیح. واسأل الله او زه د الله نه غواړم التوفیق والاعانة او تعاون والهدایة او هدایت والصیانة او حفاظت وتیسیر ما او آسانوالی د هغه اقصده چې زه قصد کومه زما مقصود دی. و ان ینفعنی او دا چې مال نفع راکړي دا کتاب زما فی الحیات په ژوند کې و بعد الممات او وروسته د مرګ نه. و جمیع المسلمین او زه دا غواړم چې ټولو مسلمانانو له پیدا ورکړي او مسلمانانو ښځو له رحم والمسلمات. حسبی الله الله زما کافي دی و نعم الوکیل بهترین کارساز دی.
ولا حول ولا قوة نشت طاقت او نو واپسی مگر په الله سره العلی دی چې هغه زورورم دی الحکیم او حکمت والا هم دی. دې پورې تاسو ریډینګ باندې واړوئ معنی مکو ریډینګ باندې در واړوئ زر هر یو په خپل आवाज واړوئ.